الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. زما عزتمند و محترمو، الله جل جلاله دا دنیا پیدا کړې ده د دې خالق دی. خدا ټول دنیا د اسمانونو ازمکه دا ټول کائنات په دې کې د ټولو نه بهترین مخلوق چې الله پاک پیدا کړی دی انسان. اوس دا انسان د خپل عبادت د لپاره الله پاک پیدا کړی دی. په دې دنیا کې چې کوم انسان عبادت نه کوي نو دا بنده د خپل مقصد نه لري دی، دا په دې دنیا کې د اوسېدو قابل نه دی. هغه یو شاعر وایي زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو بندگی کا نام ہے زندگی بے بندگی ناکام ہے. نو دا عبادت نه بغیر زندگی دا ناکام ده. په دې دنیا کې چې کوم یو بنده داسې شو چې هغه الله والا جوړ شو، عبادت گزار جوړ شو، مؤمن جوړ شو او آخرت ته ځان سره د ایمان یوړو، نو دا بنده کامیاب دی. او د دې نه علاوه چې څوک دی دا ناکام دی. ګور نن سبا تاسو به کتلی وي هر سړی خپل زوی ته وایي، هر مور خپل زوی ته وایي، هر مشر خپل کشر ته وایي چې بچي ځان کامیاب کا. نو دا کامیاب څه مطلب دی؟ نن سبا زمونږ او ستاسو معاشره کې کامیاب خلک دی ته وایي چې یو سړی نوکر وي، لوی افسر وي، کاروباري وي، پیسې ورسره ډېره وي، خلک وایي دا کامیاب دی. او دا مور هم دی بچو ته وایي بچي ګوره که نه د پلانې زوی ته وګوره کامیاب شو، لوی نوکر شو، د پلانې هغه زوی ته وګوره ډېر پیسې ورسره دي، گاډې ورسره دي. نه، کامیاب څوک دی؟ نن نو په دې ځای کې تاسو ته پته ولګي چې کامیاب څوک دی. الله جل جلاله فرمایي ګوره دا خبرې عام طور داسې مه اخله لایټ. نن سبا زمونږ مسلمانان وروڼه د ګناهونو د وجې نه یا د ماحول د خرابتیا د وجې نه د الله تعالی دا کلام په اثر نه کوي. تاسو ته خبره کوم دا نصیحت دی، دا زه لګیا یم، دا وعظ دی. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي چې وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. ته نصیحت دی خلکو ته وکړه ځکه دا نصیحت مؤمنانو ته فایده ورکوي. نو چې تا د غوږ نه دی ښې تا له پیدا څه درکړي. بل دا چې تا واورېدو اثر یې د باندې ونه کړو په ځان باندې ویرېږه چې ته کافر نه یې. ځکه الله تعالی فرمایي مؤمن له نصیحت فایده ورکوي او تا له در نه کړه نو خو معلومیږي چې تا کې دننه ایمان بني. د دې وجې نه خپل ایمان مه ګورئ، صرف په کلمه باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وی دا مو وایه چې بس زه په دې مسلمان یم. ټیک د په دې سړی مسلمان شي او چې بیا د دې مطابق زندگی تیری یا د بعضې څیزونو نه انکار ونه کړي. مثال به درکړم که یو سړی کلمه م وایي، حج، روژه، زکات، مونځ هر څه کوي، خو صرف ده وایي چې دا زما د ترور لور ده یا مې د ماما لور ده، نو د هغې سر زما مینه ده یا عام سلام کلام کوي، نو دی وایي چې یاره دا چا ورته وایي چې الله تعالی په دې خفه کېږي او دې نه غصه تر کول فرض دي. اوس دی وایي چې یاره شریعت دا ولې فرض کول؟ اوړه کې لږ داسې بوج یې په باندې راشي نو دا د کفر علامه ده. په دې سر بنده کافر کېږي چې د شریعت یو حکم ته سپک وګوري یا په هغې باندې تنګې اظهار وکړي. په هغې به تنګې اظهار نه کوي. ګوره که ګناه نه کېږي انسان دی ګناه دی کېږي توبه وباسه، خو دا ولې وایي چې الله دا ولې مقرره. د دې وجې نه خپل ایمان به بار بار ګورو. نو الله تعالی فرمایي په قرآن پاک کې کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس، هر انسان ذی روح چې څوک هم دي سم دي نو وی ذائقة الموت دا سکون کې د مرګ دی. الله تعالی فرمایي هر یو کس به مري. ګوره که ته نن ژوندی ستا نه مخکې ډېر خلک ژوندي تېر شوي دي، ستا نیکو قرنیکو مخکې ځه او ډېر به داسې وي چې د هغوی والدین وفات شوي دي. نو چې ستا والد وفات شوي دي، والده دې وفات شوي ده، نیکه دې وفات شوي دي، داسې به ته هم یو ځل وفات شي. د مرګ نه انکار نشته. نو دا وخت به د باندې تېرېږي. نو هر یو بنده، هر ذی روح
دی به مرګ سکی بیا کامیاب پکې څوک دی او د چې دا کوم اعمال کړي دا غي بس کیږي الله تعالی فرمایي وانما توفون اجورکم یوم القیامه تاسو ته به پورا ملو شي تاسو بدلی اجرونه د قیامت پرز اوس اصل خبر زما دا ده چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د جهنم نه بچ کړي شو او جنت ته داخل کړي شو الله تعالی فرمایي فقد فاز یقینا په تحقیق سره دا بنده کامیاب شو کامیاب څوک دی چې د جهنم د اور بچ شو او جنت لو ولا جوړ شو او نن سبا زمنګ معیار څه دی اوس زما عزتمندو ضروری خبره ده او دا ډیر اهم بیان دی واعظ دی چې یو بنده په ځان سوچو کې اسې نه چې په دنیا کې ته منډې تړلې وې او وفات شي او د قیامت پر ورځ ته د کافرانو په سب کې باسي خدای مګه الله دې موږ ټول له کفر نه وساتي ګوره احادیثو کې راغلي دي یو بنده چې وفات شي چې مؤمن وي د روح الیین ته یوسي هغه ځای کې اندراج ولو کې درجې کې بیا راولي واپس قبر کې د بدن کې وردن نه کوي سوال جواب ته پوښتنه دي کې د صحیحانو روایت اوس چې کافر وي دا روح لاندې سجین ته بوزي د ومه ځمکې الته کې بیا هغه اندراج کې واپس داغه بدن ولا روح راولي بیا ته پوښتنه دي کېږي بهرحال د کافر نه تبصنو خبر جدا ده اوس اصل خبر دی کې دا ده چې بعض مؤمن دلته مرشي او لاړ شي د غرو الیین ته یو سي فرشتي الته کې خپلوانو سره ملاويږي برا ابن عازب رضی الله عنه روایت دی چې ملوشي نو بعض خپلوانو دلته کې چې غپلانې څنګه هغه بل کاکا څنګه هغه پلانې رورم څنګه وی دی د بعض خلک داسې وي چې هغه ته پته نه لګي هغه څنګه دی وته خو راغله دی بل ورځ دی بل تو ګوري چې لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا الیه راجعون ودا سی بل ځکه ګوري چې په دنیا کې خلکو د مؤمن وي خو د بعض خبرو د وجه نه کافر شوی نو هغه د کافرانو سبت تل سجین ته دا غروح تل نو د هغه بس خلک خیرات کوي خلک بد د خیراتونه کوي لګیاوي او هغه چې کومونه په کافرانو کې حساب دی قیامت پر ورځ په کافرانو کې الله تعالی دې موږ د دین او ساتي ګور حضور علیه السلام فرمایي تاسو تعدیو کې بادروا بالاعمال فتنا تاسو په دې اعمالو کې توندیو کې تعدیو کې ذکوي فتنې را روانې دي که قطع الليل المظلم په شان ته داغه تور شپې د تور چپو دا شپه دوه قسمه ده یو ته وی لیل مقمر هغه سپینه شپه وي دا چې کومه کې سپوږمۍ غټه ولاړې نه هغه رڼا په شپه کې وي یو ته لیل مظلم وي هغه شپه چې په هغې کې تیاره وي دا سپوږمۍ پکې نه وي نو د تور شپې د تورو چپو په شانتې فتنې را روانې حضور علیه السلام فرمایي نو د فتنو په دور کې بیا عمل نشي کېدی نن سبا د فتنو دور دی مختلف خلک په موبایل باندې غلط څیزونه ګوري د شپې د نه ذکر ته اوسګارېږي نه مونځ ته اوسګارېږي داسې نور فتنې دي عبادت ته اوسګارېږي نو که 10 منټه 15 منټه مونځ راشي پای کې سړی تنګېږي که زنانه وي کور کې مونځ کوي نو په هغه 15 منټه مونځ تنګېږي او د کور کارونه په ګڼټو ټول رس کوي په هغې نه تنګېږي د دنیا کار ته ځان اوسګارئ د عبادت نه په کار دا وه چې موږ د عبادت ته ځان اوسګار کړو او د عبادت نه موږ بیا د دنیا کار ته ډېر په مشکله نظر کولو په زما عزتمندو د فتنو په وخت کې اعمال ډېر ګراني حضور علیه السلام ځکه د فتنو نه مخکې اعمالو کې اوس خو ډېر لازمي دي بیا حضور علیه السلام فرمایي چې دا فتنې به څنګه وي یصبح الرجل مؤمنا یو مؤمن دا به د سارې چې سبا کوي دی به مؤمن وي انسان مؤمن وي ويمسي کافرا او د ماښامې به کافري ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا د ماښامې به مؤمن وي چې سار کېږي دی به کافر وي ته به سوچ دا ولې حضور پاک فرمایي وی یبيع احدهم دینه بعرض من الدنیا وی دې کې به هر یو داسې وي اکثر خلک چې هغوی به د خپل دین په لږه غوندې دنیا باندې هغه چې کوم دی نو خرڅوي بهر حال خبر هم دې پورې کوله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دغه فرمایلی د فتنو په وخت کې د خپل ایمان حفاظت ډیر زیات ګران دی نن سبا دور کې مارته وي مختلف طریقو باندې د مسلمان نه د ایمان اخلي د ایمان ته اخلي دا غي طریقه څه ده تاسو پرز کې داس یو دایره پرز کا په دایره کې بل دنه یو بل دایره ده هغه بل دایره کې دنه یو بل دایره ده بیا پکې یو دوه دایره نور جوړې کا په اخیره وړه دایره کې دنه ته یو ټکی وګا دغه ټکی ستا ایمان دی ورپسې دا لومبه دایره دا فرض دی دویمه دایره دا د واجب ده دریمه دایره دا د مستحب ده
څلورمه دا د سنتو ده، پنځمه دا چې کوم د عام آدابو ده. نو اوس یو بنده چې هغه سره ایمان دی نو شیطان کوشش کوي چې دا ایمان ته واري، خو شیطان ډایرکټ په ایمان راتل ورته ګراني. نو لومبې راځي په آداب باندې حمله کوي چې دا ادب پرېږده مه کوه، څه کې دا دیوال ختم کړي وغورځوي، بیا پسې مستحب دي سنت دي، نو سنتو باندې راشي. نو چې سنتو باندې راشي هغه دیوال هم وغورځي او دې دا مه کوه مړه بس څه کوې وسره خیر دی. مستحب دی نه لري کړي، بیا سنت دا دیوال وغورځوي، بیا اخر کې واجب باندې راشي. دا واجب مه کوه، وتر مه کوه مړه، دا واجب. بیا اخر کې واجب بیا په فرضو کې دې شروع کی، فرض باندې ول حمله شروع کینو، دا فرض مه کوه. کله یو فرض خدا شي کله بل، اخر کې په ایمان باندې بیا دې حمله کوي چې دا ټول دیوالونه کراس کی، اخر کې بیا ډایرکټ په ایمان باندې ورځي. نو که تاسو سوچ کوئ که یو سړی داسې وي چې سنت هغه د نه پاتې شوي وي، پیښه چې یو دیوال ولا بل ورزول دي، آداب خیال نه ساتي دیوال نو، او کنه د بدې کې شک راځي چې د آخرت د الله په ذات کې کستا سوچ زی راځي، یا پرس که په دین باندې ذهن کې د دین باره کې شک راځي، پیښه چې تعالی ټول دیوال نو ورزول دي. دا ولی کته د سنت خیال ساته نو تعالی بالکل هغه د دیوال نشو ورزولې، نه دنت لې شو، نه واجب ولدلې شو، نو فرض ال ایمان خو له خبره ده، ایمان خو ډیر دنه دی، ډیر محفوظ دی. نو کم بنده چې د سنت او مستحبات او د واجب او فرایض خیال ساتي دا ایمان محفوظي. زموږ عزتمند لومبې سړی په ځان باندې مهنت وکړي چې دا د سنت او د مستحبات او د آداب او د واجب او د فرایض خیال وساتي. اخیری یو خبره ده دا چې زمونږ یو ملګری عمل لازمات وي چې دلته یو ملګری نو کالج ته روان شوی دی، نو په کالج کې بعضې ماحول کله کله بعضې هلکان داسې وي چې ماحول یې خراب کړی وي، نو هغوی ولا ذهن خراب کړی دی. اوس د دغې هلک ذهن داسې شوی دی چې هغه ما سره بیا میلاو کړو، نو ما ته یې ووایي چې د الله پاک موږ پیدا کړي یو، نو اوس خو په کار دا ده چې بس موږ فری ګرځو، فری هینډ، چې زه زنا کوم که زه شراب څکم، نو که وي الله پاک ما ته وایي چې دا مه کوه، نو وي دا خو موږ یو قسم غلامان شو. نو ما هغه ته وی تربیت مې ول وکړو، هغه ته مې اصلاح وکړله، هغه له مې د سوالونو جوابونه ورکړل، اخر کې مې پوه کړه چې په دې ځای ایمان تللی دی. بیا هغه کلمه ووایي واپس ټیک شو. خو زه دې دپورې خبره کوم چې ما ورته دغه مثال ورکړو چې یو ماشوم او یو مار وویني، مزیدار رنګ والا مار وویني، نو ماشوم په دې نه پوهېږي، هغه مار رانیسي، خو پلار ول اواز ورکړي مه کوه. اوس دا ماشوم نه پوهېده، پلار یې پوهېده، نو هغه ورته وایي دا ماشوم ډېره چغې وي، خو پلار ورته نه دا خطرناک شی دی، نه ولا هغې ته نه پرېږدي. اوس دا ماشوم کوم چې زما دا پلار ولې ما سره داسې کړي، نو پلار به ورته چې ته خامقلی ستا ذهن کار نه کوي او زه په دې باندې پوهېږم چې دا نقصان کوي. نو ما دې هلک ته ووایي چې ته وایې شراب نه ولې زه منع کړم، شرابو کې ستا نقصان دی، په دې باندې خو بلا ریسرچ شوي دي، شراب په عقل باندې پرده اچوي، نور انسان ورسره بې غیرته کېږي. او دارنګې زنا، نو په زنا کې ډېر نقصانات دي، ستا د بدن نقصانات هم پکې دي، ستا د پیسو نقصانات هم پکې دي، او د معاشرې ټول نقصانات پکې دي. او دارنګې چې ته کومه ګناه یادې چې الله ولې دا ماته وایي چې مه کوه، دا ذکر ته نه وایي دې کې ستا نقصان ذکر ته وایي چې دا مه کوه، او چې دا کم عبادات یې راته ښوولي دي په دې کې ستا پیدا ده. زما عزتمندو د دې ټولو دپاره یو حل تاسو ته ما ووایي که یو سړی وایي چې زما ایمان فی الحال شته که نشته، نو دې د لومبې په دې سوچ وکړي چې ما باندې نصیحت اثر کوي که نه کوي. که تا باندې خبر عمل ونه کو، دخل یې ونه کو، اثر یې ونه کو، پیچه چې دننه ستا ایمان شاید چې به نه وي. الله تعالی دې وکړي چې وي، خو دا علامت د بې ایمانو خلکو دی، ځکه مؤمن باندې نصیحت اثر کوي. دویمه خبره ده که ستا په زړه کې د عالم قدر نه وي، د ولی الله قدر نه وي، د طلبه کرامو قدر نه وي، د دیندارو خلکو قدر نه وي، ته په خپله باندې پوهېږې چې ته کافر شوی، د یو علامه ده چې ستا د دیندارو سره نه لګي. ځکه کمترې د کمترو سره ګرځي، باز د باز سره ګرځي، دا ستا چې د عالمانو تړه نه کېږي او د ګناهګارو کفارو طرف ته اړه کېږي، نو معلومېږي ده چې ته د هغې سیل. الله تعالی دې زموږ ایمان نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।